أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. په مخکې آیاتونو کې تذکره د انسان د ژوند وشوه چې الله ولا زندگی ورکا د زندگی نه پس په بیا الله د مرګ راولي بیا به نوې ژوند ولا ورکي بیا به د آخرت زندگی داسې زندگی ده چې هغه ابدي ده. رب ذوالجلال فرمای وی تاسو د پاره ما د ازمکه او چې سپدیږي د ټول ما تاسو د پاره پیدا کړ. بیا د دینه پس ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. رب ذوالجلال فرمای وی چې بیا زما توجه د اسمان طرف ته شو او اسمانونه مې جوړ کړ. وهو بكل شيء عليم. واغوي وی ما ته د هر څه علم شته او په دې هر څه باندې زه خو پوهیم. د ځمکه اسمانونو پیدایش نه پسته رب ذوالجلال د انسان تخلیق ته متوجه شو. فرشتو ته فرمای حکم کوي چې زه یو خپل نائب په دې ځمکه کې جوړوم. و فرشتي با ادب یو سوال کوي ربنا چې الله په ځمکه باندې ته هغه بنده جوړه چې هغه به خون ریزي کوي، فساد به کوي، جګړې به کوي، بد ردی به هغه جوړه ګټ لاک کوي ته هغه جوړه اراده ما جوړه زکه چې په دې ځمکه باندې د دینه مخکې جنات پاتې شوي او هغې ډېره زیاته خونریزي کړې وه، ډېر بد عملونه یې کړي. نو الله تعالی ته یو سوال کوي دی او هغه جناتو داسې خونریزي کړې وه چې بیا امام غزالی رحمت الله علیه وی په دې ځمکه باندې قسمه قسمه خلق پاتې کیږي. په دې کې یو قسم د جنات وو او رب ذوالجلال فرمایي وی د دې یو مشر و چې هغه ته به جان ویلو او ابلیس چې کوم هغه په دې جناتو کې شاملو وی د 80,000 کاله د رب عبادت کړی دی. د رب عبادت چوکو یو مقام ولا رب ورکو، خو معمولی چې د رب حکم یې ونه منلو، رب دا دی ذلیل او رسوا کو. نو د الله تعالی عبادت یو کو. امام غزالی رحمت الله علیه 80,000 کاله عبادت کړی دی چې څنګه په انسانانو کې نیکان شته بدکارا شته داسې په دې جناتو کې مو رب دی پسې فرشتي راولېږلي، څوک یې غرونو ته وشړل، څوک یې چرته وشړل، څوک یې ووجل، څوک ته وتښتېده. نو دا دنیا په صفا کرو دی کې یو د انسان د پیدایش یو لاره رب جوړوله. کله رب ذوالجلال چې انسان پیدا کولو نو الله تعالی حکم کوي حضرت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې لاړ شه د ځمکې هر یو حصې نه ماله خاوره روړه. جبرائیل چې کله ځي نو ځمکې ته وی خاوره راکه رب وی دی نه یو انسان جوړوم چې په ځمکه به زما خلیفه نائب وي. رب ته دې ضرورت نشته. بعض علما وی د واسطې ضرورت خو شته دی که نه رب ته چې مونږ الله ته رسو نو منځ کې خو یو واسطه پکار دی که نه. نو هغه واسطه چې کم دی نو د انبیا دي، د آدم علیه السلام حضور پاک شو ځکه چې دی مونږ ته د رب خبرې را رسولې دي. نو چې هر یو ځمکې ته وی چې یاره ماله خاوره راکه نو ځمکه ورته وی څه لوړې وی رب ذوالجلال غواړي
وی دینه به یو انسان پیدا کوي او هغه انسان که نیکوکار وي نو جنت به ورته ملاویږي، خو نعمتونه به ورته ملاویږي، او که بدعمله وي نو هغه به په اور کې سوځي. نو ځمکې ته انکار وکړه، ځمکه ورته وایي چې نه ماله دې نه راځي، زما د حصې نه بلکل دا موړه، ځکه زما د یو حصه به په اور کې سوځي چې بدعمله وي. هغې ته انکار وکړه. د رب قسم یې وله ورکړو چې تا ته دې د الله په ذات قسم چې ما نه موړه. جبرائیل علیه السلام هغه د الله د قسم لاجو ساتلو لاړو. رب ذوالجلال اسرافیل علیه السلام راولېږلو، بیا میکائیل علیه السلام راولېږلو. د درې باڼو داسې مکالمې دې سره وشوې، خبرې وشوې ځمکې سره. ځمکې ورته وی موړه رانه، وی تا ته دې د رب واسطه وا محترمو د رب د نوم لاج وساتئ. حضور پاک وایي چې کله دنه څوک د خدای په نوم غواړي ورکوئ، او که چېرته یو سړی دنه د الله په نوم باندې پناه غواړي پناه ورکوئ. مونږ خو د رب د نوم لاج نه ساتو، نه د قرآن لاج ساتو. څوک به راته قرآنونه خوري، د الله په ذات به قسمونه خوري، مونږ په دې یقین نه کوو. یقین مونږ په څه کوو؟ که یو خبره کې گیر شو د دروغو قسمونه قرآنونه به خورو، خو چې یو سړی راته وایي چې یاره ښځې له 3 طلاقه ورکړه، یا دا 3 کاڼي والا، یا دا 3 ګوتې، د خلکو عام اصطلاح داسې ده، نو بس دینه به زر رسته شو. دینه خو یریږو، خو د رب نوم دومره سپک شه چې ته په هغې په دروغو قسمونه خورې. د جبرائیل علیه السلام د رب د نوم لاج ساتي. ګورئ حالانکه هلته هم د رب حکم دی، خو چې ځمکې د رب واسطه ورکړه لاړه رب ته. یا الله خدا وایي اسرائیل علیه السلام رب رالیږي، هغه ډېر غوسناک دی، او رب مقرر کړی په د روح په ویستلو باندې دی. یو ځل دی نه تپوس کېږي، ابراهیم علیه السلام ته نه تپوس کولی وی ای اسرائیل علیه السلام، وی ته د بندګانو نه روحونه څنګه وکاږي؟ او چې ما ته کله رب حکم وکړي د چا د روح د ویستلو، نو وی چې څنګه په یو پلیټ کې د انار دانی پرتی وي، هر یو بېله بېله ښکاري، که هغه ډېر خلک ولنې وي، رب ما ته دا داسې وښیي. او چې څنګه د انار دانه اوچتېږي وي، داسې د خلکو نه دا روح اوچت کړم. داسې طاقت خو عجیبه رب ورکړی دی. نو چې څنګه راغه ځمکې ته وی چې رب حکم کړی دی چې خاوره راوړه، او ایمان موړه تا ته د رب واسطه وي، د رب حکم ما ته ستا د دې واسطې نه افضل دی، بس خاوره ته یوړه لاړه. رب له چې کله دا خاوره یوړه، نو په جنت کې د آدم علیه السلام یو پتله تیارېده د وجود، 3 ګزه پلن او 30 ګزه چې دی نو هغه اوږدو. دا یو وجود تیار شو. شیطان هم راځي ګوري چې دا څه شی دی، فرشتي هم ګوري چې دا څنګه دی. رب په خپل دستې قدرت باندې د هغه لاسونه، سترګې، خوله، خپې، ټول اندام یې وله برابر کړه. رب وله دا جوړ کړه. چې کله دا جوړ کړه، شیطان حیران دی. 40 ورځې دا خټه همداسې پرېښه چې کله وغږلی شه، یو کم 40 ورځې په دې باندې د رحمت بارانونه ورېدلی دی، او یو ورځ په دې د غم باران ورېدلی دی. که خیال هم کړی وي، که هر یو انساني څه ناڅه غم کې به مبتلا وي، څه ناڅه پریشاني به یې خامخا وي. یو سړی وي یاره ما ته هېڅ ټینشن نشته، خو یو ګوټ نه څه ناڅه غم به د هغه په وجود کې، ځکه دا د ده په هغه خټه کې اغږلی شوي دي. نو 40 ورځې چې په دې باندې تېرې شوې، د انسان دا وجود تیار شو. خلک اعتراض کوي چې یاره الله تعالی سره خو سونم و چاندیم و، په کار د دې شیزونه نه جوړ کو، خټه خو پلیته ده، ځکه چې په دې باندې سپیم ګرځي، خنزیران هم پې ګرځي، ځناور پې ګرځي، څوک پې ګندګي لړه کوي، څوک پې څه کوي، په کار د سونی نه پیدا کړی وی رب. الله تعالی خپل فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او بل دی کې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې انسان مې په یو بهترینی طریقې سره پیدا کو. نو په کار خدا وا چې د سونی نه پیدا کړی وی، چاندې نه پیدا کړی دی. نو علما لیکي
ویده ته خپل اصلیت خولو چې کله د انسان په ځان کې کبریا راولي لویوالی راولي نو ته وایي چې ستا اصلیت دا دی په هغه خاورې نه مې ته پیدا کړی چې په هغې باندې ځناور ګرځي په هغه خاوره باندې هغه خاورې نه مې پیدا کړی چې په هغه خاوره باندې خلک ګندونه لړه کوي دا د انسان اصلیت دی یو سړی مزدوري کوله مزدورکاره سړی نو هغه چېرته خدای مالدار کو ډېر دولت یې وله ورکو مال دولت ورسره راغی نو هغه به چې کومو چپلو کې مزدوري کوله هغه چپل یې ځان سره کور کې سنبالې کړی وې کله کله به کور والا راوغوښته ټول بچي کور والا هغه چپلې به ورته وښولې وي دا زمونږ اصلیت و دا اصلیت مو مه هېروئ اصل مونږ د کبرونه کې لویوالیونه کې د خدای شکر ادا کوي نو چې کله یو بنده د خدای شکر ادا کوي کبر نه کوي نو رب ول لوی مقام ورکوي حدیث کې راځي مدینه منورې کې حضور پاک وی صحابه سره روانو نو په یو ډیران باندې تیرېده چې په هغه ډیران باندې تیرېده نو صحابه پوزې پټې کې چې یاره بدبوی و حضور پاک ورته چې ولې پوزې پټې کې حضور پاک ډیر زیات هوښیارو ډیر زیات عاقل حضور پاک ولیم پوزې پټې کې یا رسول الله وی دا ډیران دی دا گنځ دی وی دا ستوي یا رسول الله وی خلق چې کله اضافي گند وی خوراک ته اضافي شي گند شي دلته غورځي خراب کپڑے وی دلته غورځي د ضرورت نه علاوه شي دلته غورځي حضور پاک ورته وی دا خود شرف او د عزت زیره یا رسول الله غسنګا وی ګوروي د جامو د پاره مونږ یو بل وجنو کنه د خوراک د پاره مونږ دروغ وایو کنه د یو بل عزت اخلو کنه دا خو د عزت ځای شو نو هغه تعلیم ولا ورکولو نو خبره دا ده چې خپل اصلیت به نه هېرې کبر به نه کې رب ته ګوره دا خوښه نه ده نو آدم علیه السلام دا وجود چې کله تیار شو نو شیطان دا هر څه کته نو رب ورته حکم کوي ټولو ته وایي چې آدم علیه السلام چې پیدا شو نو دی بیا روایت کې راځي چې سلويخ ورځې آدم علیه السلام په هغه خټه هغه غلې کېده بیا دې نه پسته حضرت آدم علیه السلام له رب یو وجود چې کله ورکو یو تعلیم ورسره ورکو فرشتو خو رب ته سوال وکړو چې یا الله ته دې پیدا کې دې په پزماکه کې فساد پیلو کی نو رب ورته وایي چې یاره تاسو ته هغه شیزونه پته نشته چې کم ما ته پته ده نو آدم علیه السلام له هغه کم انعامات دي هغه سره لګېدلي ځکه چې انسان کې شهواني مادم شته قوت مادم پکې شته نو د ده چې کم لوازمات دي خوراک کول خبرې کول دا شیزونه دا ټول هر څه دی کېږو په فرشتې خو پاکي دی هغې ته خو پته نشته لکه چې هغې صرف د رب عبادت کې حدیث کې راځي حضور پاک وایي په ځمکه باندې د 4 ګوتو عمره ځای خالي نشته وي دومره ډېرې فرشتې دي هر ټایم د رب عبادت کوي هر ټایم د رب تسبیح کوي ورته یا الله وي مونږ خو ستا تسبیح دپاره د تعریف دپاره ډېر یو انسان سره پیدا کې رب وایي نه زه خپل نایب پیدا کوم هغه نایب به ګناه هم کوي هغه کې به شهواني قوت هم وي غلبم به پی خو بیا به معافي غواړي رب ته دا ادا ډېره خوښه ده ګوره کله چې یو انسان نه ګناه وشي هر چا نه کېږي مونږ اکثر دا وایو چې یاره خلک وایي چې یاره وګوره د دې سړي ګیره ده د دا ګناه وکړه دا یو سړی په تبلیغ کې ګرځېدو ګناه وکړه دا یو سړی عالم دی دو ګناه وکړه ولې کېږي انسان نه دی څه کېږي به دی خو کم از کم ستاسو عمره خو به نه کوي که نه که ګناه دې شي نو توبه نه وکاږي څه دا د رب لوی کرم دی چې هغه په خپله ګناه باندې ستومانه شي خفه شي او رب ته توبه وکاږي او سړی په غفلت کې اله پروت شي په ګناه باندې ګناه کوي مړه بس لا خو ژوند ته ډېر وخت دی لا به کله مرم لا ځوان یم بیا بوډا کېږم داسې غفلت دی دا شیطان انسان له دوکي ورکي په دوکو کې مبتلا کړي نو چې کله آدم علیه السلام وجود پوره مکمل تیار شو او دا سلسله روانه وه شیطان رب وی ټولو دغه ته وی فرشتو ته چې
تاسو ما ته دا وایي مثلا دا اوس یو مایک دی یا دا یو لوښی دی دا شیز دی، نو آدم علیه السلام ضرورت چیزونو هغه خو ورته وایي، فرشتو ته وایي، فرشتو ورته چې موږ ته خو د دې پته نشته، ځکه چې د هغې د ضرورت چیز نه و. نو رب ورته وایي سجده وکړئ، ټولو سجده وکړه، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من وی شیطان کبر وکړو، انکار وکړو چې فرشتو سره اوچت کو د ده کبریایي وکړه، هغې تعظیما بیا سجده وکړه دویم ځل آدم علیه السلام، ځکه د رب حکم و. سجده چې وکړه شیطان ګمراه شو، رب ورته وایي اوځه ذلیله شه، رسوا شه، ته خو ذلیل زما د حکم نافرمانی دی وکړه. او ورته مالا قیامت پورې مهلت راکړه. رب ورته در مې کو الله ته څه وایي، یا الله وستا چې کوم د بندګان دي د چا د وجې نه یې زه رسوا کړی یم، هغه د آدم علیه السلام وجود وکتو، وجود کې وکته چې خالي زیونه پکې پراته وي، یاره دی کې داسې شهواني ماده شته چې دی به زه په هغې ګمراه کوم. وی الله وی زه به مخې طرف نه راځم د ګمراه کولو، زه به د رستو نه راځم ښي طرف ته به راځم، ګس طرف ته به راځم، بره نه به راځم، ښکته نه به راځم، وي ستا دا بنده به زه ګمراه کړم. ربم عجیبه قدرت دی. وی چې کم خلق گمراه کی وی هغې دپاره مې جهنم پیدا کړی دی، ټول به جهنم ته اچوم. او وی چې کم پسې ته لګېدلی او بیا هم ماله راشي وی زه به هغه ټول په جنت کې داخل کړم. که یو سړی تا گمراه کړی وي او باوجود د هغې نه هغه ماله راشي ما ته کې، رب وی یا به زه معاف کړم، جنت ته به داخل کړم. نو دشمن خو حضرت آدم علیه السلام هغه پسې نښته، ځکه دی خو د جنت نه ووتو، هغه جنت ته داخل شو. آدم علیه السلام ته د خپل یو دویم ملګري ضرورت و چې بیبي حوا وه، هغه اوده و، رب یې د ګسې پختین هغه پیدا کړ، ځکه ضرورت یې ورته چې پیدا کړ، دواړه په جنت کې ګرځېده. رب ورته وی هر څه خورئ خو دا فلانې میوه به نه خورئ. هغه میوه بس شیطان گمراه که، شیطان بس هغې په خپل جال کې راوسته، خبرې وکړي چیرې دا خو هغه یو میوه ده چې دې کې بس تاسو خلد وي، همیشه ژوند به دې په جنت کې، بیا به د جنت نه څوک نشي ویستی. چې څنګه یې هغه وخوړل، روایت کې راځي وي د دې دواړو وجودونه یو بل ته ښکاره شو، منډې کې پاڼې راغېسته چې خپل وجود پټ کړ. نو الله تعالی بیا دنیا ته راولېږل. دنیا ته چې رالیږي حضرت آدم علیه السلام په جده باندې رالیږي، جدې ته راځي، او بیبي حوا چې ده سرندیب په انډیا کې یو ځای دی، هلته کې راولېږله. د دې دواړو ملاقات چې کېږي د عرفات په میدان کې بیا کېږي، یو بل هلته ګوري، مخامخ کېږي، او بیا رب ته کینی، هغې رڼا مو کته، یخني مو کته، ګرمي مو کته، بس رب ته سوال کوي. روایت کې راځي وي دومره جړلي دی آدم علیه السلام او بی حوا چې د دې ټول بچي را جمع کړي او دوی وجاړي، نو د هغې جړا ته نه رسي، دومره زیاتې جړلي دي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ چې کله ستا رب فرشتو ته وی انی جاعل فی الارض خلیفه، چې زه په ځمکه باندې خپل یو نایب جوړول غواړم. قالو اتجعلو، ورته یا ربه آیا تاسو جوړوئ فیها من یفسدو، چې هغه په دې ځمکه کې فساد پیلاو کي، ویسفک الدماء، یسفک سبک سفج شن د په یو معنی باندې راځي. د دې مطلب دا دی یسفک دې ته ویلی کېږي چې اوښکې بهیول یا وینه بهیول، سبق چې کم دی، شن چې کم دی د مشکیزې نه اوبه اړول دي ته شن ویلی کېږي. ونحن نسبح بحمدک، تسبیح دې ته ویلی کېږي چې د الله تعریف وکړي او ټول عیبونه د رب نه لرې کړي، چې یو عیب هم رب کې نشته، دی د تسبیح ویلی کېږي. ونقدس لک، او ربه موږ ستا پاکوالی بیانو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب ورته وی ما ته پته شته د هغه شیزونو چې د هغې تاسو ته پته نشته، تاسو لا علم یې د هغې نه. وعلم آدم الاسماء كلها، او رب ذوالجلال حضرت آدم علیه السلام ته ټول شیزونو نمونه وښول. ثم عرضهم على الملائکه، بیا فرشتو ته وړاندې که چې دا وګورئ. فقال انبئوني، رب ورته وی چې تاسو ما ته بیان کړئ باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو په هغه خبره کې رښتیاونکي یئ نو دا هر څه ما ته بیان کړي، دا نومونه راته ووایي. قالوا سبحانک لا علم لنا، دی ورته ربه ته پاک ذات، لا علم لنا، د دې علم مونږ سره نشته، مونږ ته پته نشته، الا ما علمتنا، مگر مونږ سره خو هغه علم دی ربه چې څومره راله تا را کړی دی. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ربه
ته هغه ذات چې زیات پوهه او حکمت والا یې. صدق الله العظیم. نور تذکره ده پکې بیا. امین. الحمدلله رب العالمین.